رابعه بصری او خزانه شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تیر کړی چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شو ملایکی ورته رالې تپوس دې کوي چې من ربکې ستا خدای څوک و ملایکی د لاس نه ونیوي ما نه د رب تپوس کوئ ما شپېته کاله خپل رب هیر کړی نه دی ورشئ زما رب نه تپوس وکئ چې رابعه بصری پیژنې که نه ما نه څه تپوس کوئ ښځه وه د شپې به راووته په نیمه شپه او د ښار په کوڅو کې به ګرځېده خپې ابله خپې او دا شعر به وی چې جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا ویخ شي د خاور سوري لاندې والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویخ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پراتی دا به ټوله شپه چغې وي وینځه ده د ابراهیم ابن ادهم وینځه ده ټوله ورځ په خدمت کې تیره کی ټوله ورځ او د شپې په یخو اوبو باندې اودس وکړي او 2 رکعاتو نفل نیت وتړل نو 15 سپارې به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپارې به په بل رکعت کې سلام وګرځولو په سجده پرې وته خدای ته وایي چې الله ته په ما مینې خدای زستا ډېره خوښه یم خدای ته په ما مینې بادشاہ دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږی کېښو نو دا وایي بادشاہ دروازه وټکوله چې ورننوتو ورته ویل بې ادبې دا څه وی داسې مه وایه چې خدایه ته په ما مینې داسې وایه چې خدایه زه په تا مینې هغه وینځه بادشاه ته داسې ګوري ورته ویل ځه بې ادبه بهروزه باشه دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې د راز وخت دی دې وخت کې زه ستا وینځه نه یم زه ستا د ورځې وینځه یم بادشاه ته وایي که زما خدای په ما مین نه وی تم بات